سورہ یوسف علیہ السلام دولسم دے پس د سورہ ہودنا او دری پنځوستم دے پس د سورہ ہود علیہ السلام. ربط او تعلقی د مخکی صورت سره داري چې سورہ ہود کی نقلی دلائل د انبیاء علیهم السلام نا اوس دلته کې دلیل نقلی ده د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام نا. ٹھیک شو. دویم مخ کی صورت کی عقلی دلائل پرد سلور قسم شرک سرا دلتا هم رد د شرک پا زمن د واقعی د یوسف علیہ السلام کی. درائم رب داد مخ کی عاجزی و د هود علیہ السلام و بیان د مصیبتونو پا غبان دی. دی صورت کې اوس عاجزی د یوسف علیہ السلام دا بیان د مصیبتونو دی په حضرت یوسف باندې. سلورم رب داری دا صورت تفصیل لے دا آخری آیات دا سورہ ہود وللہ غیب السماوات والارض دا دے تفصیل دا ټول صورت تی او اسمی ربط میں تویلو چه اللہ دسی مصیبتون را باندی موا راوالا لکا سندی چه پا یوسف باندی راوست. دعوه دا صورت آغا دی اثبات دا مسائل و اربعاو پویا پارشی او اللہ دے. یعقوب تا پتا نشتا چی بچے میں چرتا تلے واقدار اللہ دے. یعقوب علیہ السلام پل بچے نشی بچ کولے. صداقت دا رسول اللہ دے چی سمرک کلون مخ کی دا واقعات رشوی دا و اللہ پیغمبر تاوینو پد لگی چی تسیی پیغمبری. سلورم پا کی تفصیلی تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی پیغمبر پا حضرت یوسف بانے دمرا تکلیفون راغلی دینو کو تا باندے مرال الخیر دے صبر کرا بلکہ آن تر دے پورے چی زبا در تداویم سیبا زبا در تداویم چی تفصیلی تسلی دمرا دا چی گورا حالو کا حال یوسفا حال ستا پشان دا حال دا یوسف علیہ السلام دے. دیزے کہ زدہ تا اس پندوری خبری کون خواہ سو پندوری خبر یو خبر دادا چه حال ستا پشان دا حال دا یوسف علیہ السلام دے. حضرت یوسف رونو دا کور نشڑلے و دا کور نیستلے و نتابهم مکی والا دا مکی نا اوباسی دا خپل کلی نا بدی اوباسی. ٹھیک دا کنا. دویم دادا سنگا چی یوسف علیہ السلام دریو رزی پکوئی کی تیرے کڑوے نو تبا هم دریو رزی پغار سور کی تیرے. ٹھیک دا کنا. اے دریم خبر دادا سنگا چی حضرت یوسف علیہ السلام پلار باندے روان دے و پا یرا باندے روان دے پا یرا روان دے یرا دا ٹولا کنا. دق سے بطن پا یرا باندی ہجرت کے دا ہجرت واقعہ دبیا. چلورم دادا سنگا چی یوسف علیہ السلام لاڑو پا پردی ملک آباد شو دق سے بمتزی پا پردی ملک با آبادے گی مدینہ کی. ٹھیک دا کنا. اے پینزما سنگا چی پا یوسف علیہ السلام بانے تومت ولگے دا دق سے بستا پا بی بی باندے تومت لگے گی پا ام المؤمنین صدیقہ کائنات باندے. ٹھیک دا کنا. اے لکوما دادا سنگا چی دو یوسف علیہ السلام سپائی وشولا دق سے بستا دے بی بی ہم سپاہی کی گی سپائی با کی گی. صحیح رکھنا. اے وما خبر دادا سنگا چی یوسف علیہ السلام رون رالل او پخپو کے پریوتل دا حضرت یوسف دق سبا دا مکی والا رازی ستاخپو کی بپریوزی تانا بما پیانی گواری خبر پوش بکنا. او سنگا چی
اتم خبره دادا څنګه چې حضرت یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویلو چې لا تثریب علیکم الیوم تاسو باندې ملامتیا نن ورځ نشته ده. نو دقه صفت هم خپلو مکی والا ته وی چې لا تثریب علیکم الیوم. نو دې کې تفصیلی تسلی ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دارنګي صورت کې لاول تمهید ده او د تمهید نه بعد بیا یو درجن حالات تی په واقع د یوسف علیه السلام کې یو درجن حالات، کله یو حال کله بل حال کله بل. ها الف لام را الله پویږي په معنا د دې حروف باندې. تلک آیات الكتاب المبین دا دی آیاتونه د کتاب واضحه. مارته ویلو چې حکیم راشي نو اشاره به عقلی دلایل ته، او چې مبین راشي نو اشاره به نقلی دلیل ته. نو دلته نقلی دلیل ته اشاره ده، تفصیلی واقعا د حضرت یوسف ده. ان انزلناه یقینا منګه را لګلې ده قرآن لرا قرآنن لوستل شوی ده یا قرآنن آسان ده په لوستلو کې. د څه د پاره راغلی عربیان په عربی زبان کې ده، د څه د پاره راغلی ده لعلکم تعقلون، د دې لپاره چې تاسو په پوه شئ. لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو په پوه شئ. نو قرآن د څه د پاره راغلی دی؟ د پوهې لپاره. نو که زه اوس په عربی کې شروع وکړم نو ته په پوهېږي نه پوهېږي که نه؟ نو د دې به په پښتو کې ترجمه کول غواړي او د دې به په پښتو کې تفسیر کول غواړي، نو اله به کار برابرېږي. ښه صیبه نحن نقص علیک من بیانو پتا باندې احسن القصص خیسته بیان. احسن القصص خیسته قصه نه ده، یو قصص ده یو قصص ده. قصص هغه د قصو جمع ده، او یو قصص ده په مطلب څه ده؟ بیان ده، بیان. او ګوره د دې وجنه دا د یوسف خان او شیربانو هغه قصه نه ده. ها پوهېږې په خبره؟ خلقو د قصو نه خپل خپل مطلبونه دي. نه نه نه، الله دې زموږ شیوخو د هغې قبرونه دي الله منور کي، چې کوم وفات دي او چې کوم جمدي دي الله دې په علمونو او عمرونو صحتونو کې برکتونه واچوي، چې هغې دا واقعات په داسې عجیبه انداز باندې لګولې دي چې مسلې ته ثابته کړې ده. نو د یوسف علیه السلام د دې ځای نه والا تر اخره پورې دغه څلور مسلې دي. یو دا چې غیبدان یو الله دی. یوسف باندې څه تیریږي یعقوب ته پته نه لګي. یوسف په خپل پیغمبر دی، خدا ورته پته نه لګي چې دارونه ما سره بوزي دوی ته مې غورځوي او دا تکالیف به راته رارسوي. پوه شوې که نه؟ احسن القصص ورته ولې وایي صاحبه؟ روح المانی ذکر کړی دی، وایي په دې کې یو حسن لفظي دی او دویم حسن معنوي دی. وایي حسن لفظي دا دی چې د یوسف علیه السلام ټول واقعا الله په یو صورت کې ذکر کړی دا، نو دې ته حسن لفظي وایي. د نورو پیغمبرانو واقعات الله یو ځای بل ځای، یو ټوکړه یو ځای یو ټوکړه بل ځای، خو د یوسف علیه السلام واقعات الف سے لے کر یا تک الله په یو صورت کې ذکر کړی دا یو. او بل پکې حسن معنوي دی، وایي ځکه په دې کې ګڼ مسائل دي لاشتمالها على ذکر الحاسد والمحسود. یو دادا په دې کې ذکر د کینهګر دی او د چا سره چې کینه شوې ده. کینهګر رونه ده یوسف علیه السلام، او چا سره چې کینه شوې نه هغه څوک دی؟ حضرت یوسف دی. دارنګې دې کې بیان د مالک او مملوک دی. مالک بادشاہ دی، مملوک حضرت یوسف دی. شاهد او مشهود. شاهد هغه د عزیز مصر رشتہ دار دی، ماشوم نه دی. ښه بیا تفصیل لازم، ماشوم نه دی، لوی سړی دی، هغه گواهی کړي. مشهود څوک دی؟ حضرت یوسف دی. په خبره پوه شوې؟ دې کې مسله د عاشق معشوق ده. عاشق څوک دی؟ زلیخا ده. معشوق څوک دی؟ حضرت یوسف دی. او په دې کې مسله د حبس او اطلاق ده، یعنی دې کې بندېدل دی په جیل کې، ازادېدل دی د جیل نه. پوښوي؟ او په دې کې چې کم دی نو څه دی؟ خصب او جدب دی. قادسالی ده او بیا چې کم دی نو سوکالی ده. خبره پوښوي؟ دا پکې راغلی. او دارنګې دې کې چې کم دی نو دا
فراق او وصال له، فراق او وصال له، جدایم پکې راغله د یعقوب علیه السلام او د یوسف، او بیا واپس وصال یو ځای کېدله، هغه راغلی دي. دې کې مسله د بیماری ده، د صحت ده، دې کې مسله د تللو راتللو د سفر دی، او دې کې مسله چې کم دینو هغه بیا دا ویلا سکه دا خو پکې وې ډېری ګڼې دي، خو بیا وی مقصودی مسله پکې دارا چې لا دافع علی قضاء الله، چې الله څه فیصله وکي نو هغه څوک بدلولې نشي. لکه الله فیصله د یوسف دوره کېدلو کړې ده، حضرت یعقوب وی می بوزي خو الہ العالمین به امرسي لا دافع لقضاء الله. صحیح ده کنه؟ او بیا فرمایي چې ولا مانع من قدره، او بلدار چې الله د یو انسان د پاره د خیر او د عزت اراده وکي نو کو دا ټول خلق را جمع شي او داغه عزت اغستل غواړي نو اغستلې دي نشي. لکه الله د یوسف د عزت د خیر فیصله کړی دا، ورونه ټول راغون شوی دي، هغه عزت دی اغستل غواړي، وی غستتي نشي دی اغستلې. خبره پوه شئ کنه؟ او به وی په دې کې دا خبره را چې حسد او کینه چې دا سبب د خذلان دی، د شرمندګۍ دی. دا سړی شرمای لکه حسد دی څوک سکړه او شرمول کنه. او دا رنګ چې کوم دینو په دې کې چې کوم دی بیا فرمای صبر چې دی مفتاح الفرج دی، سر کولا والی راضی چې څومره صبر کې. لکه یوسف صبر وکا، یعقوب صبر وکا، الله بچي ورکړه. صحیح ده کنه؟ او دې کې مسله سره تدبیر د عقل نه دی، او په دې سره امر د معاش او زندگی صحیح کیږي. او ودا خلاصه کې مړه ودا د لیکلو خبرې دي، روح المانی باندې سړی وي چې ودا د لیکلو نه بار خبرې دي. روح المانی هغه سړی دی چې 13 جلد تفسیر په دې قران باندې لیکل لري، پوه شئ؟ او هغه وي چې دا د دین او تحریر او لیکل عاجز دي، دا خو پکې هغه یوسف ویل. علامه ابن قیم لیکلی دي اکدی تفسیر کې زلال شمو کې دې خبر بډې راوګد شي. هغه فرمای وې د یوسف علیه السلام په قصه واقعي کې عجایب او نکتی دي چې د زرو نه سیوا دي، د سونه د 1000 نه او 50 پوری دلته کې ما تقریبا نقل کړي څو پوری 50 پوری. دا وسوي بیا ولخت چرته وایي سوي چرته قبل کال الله ژوند راکه کنه. او مطلب دا رې چې سری دوره تفسیری بوشوي بیا به دغه څه چلو ځکه چې دا ټیم هم اجازه نه ورکوي دسې کنه. بیا به لږ ناوختي شروع کوو نو څه وکړو ناکام. ها نحن نقص عليك احسن القصص، منګه بیانو پتا باندې خسته بیانو بما وحینا الیک، دا چې منګه وای کو تا هاذا القران د دې قران و ان كنت یقینا ویت مخکې د دینا لمن الغافلین دنا خبرنا مخکې نه خبر اوس مو خبر کړي. اذ قال یوسف لابیه، کلا چې ویل یوسف علیہ السلام خپل بابا ته یا ابتی و بابا جی انی رایت 11 کوكبا، یقینا ما ولید یول استوری والشمس نور والقمر اسپوږمۍ ومرید لی ماتا ساجدی سجده کوي. دا خوب دی صورت او ته بیان ک چې د څه خوب مې لیدل دی چې یول استوري نور سپوږمۍ اگر الګي او ما ته څه کوي سجده کوي. یول استور نه مراد یول سرونه دي او د نور سپوږمۍ نه مراد مور او فلان. یعقوب علیہ السلام ته پته ولګیدا چې دا خوب چې دی نو دا څه دی، دا کمالی دی. وای ګوره دا چاته بیان نکي. او وجه داوا چې یعقوب ته فتوا علیه السلام ته چې د دې بچو زما د دې دوی سره سکینه شته ده، د عزت مت به وسره کاو سړی ته پته لګي کنه خبره پوه شو. او باندې بچي سړی ته ګرانی نو داغیم سوجي کنه. ګوره بچي چې سړی ته ګرانی نو داغي وجي ها بغیر وجي الا ماشاء الله ودسی چې هغه بغیر وجي. یو خوش دا اوس مادي زندگی ده. نو اوس اکثر هغه بچي خلکو ته ګرانی چې هغه د جناب غټولو کې ډیر تکړه، جناب بابا ور سره ډيري خپل پیسې به وسري. ادا پیسې د سې جیب سیس ده یاره، ستا سره به خپل جیب برابرۍ جیب په د سړی کې او قدر بستا خلق کوي. یاره سې جیب سیس ده کنه خپل پیسې به در سې لکه کنه چاله کوئی سور کې نه کنه، پیسې د خپل دي او قدر به خلق کوي.
اوس مادي دور دی نو په دې مادي دور کې اکثر داسې ترتیبي چې هغه بچی خلکو ته ګراني چې هغه پیسې ډېرې ګټي که نه داسې نه ده داسې ده ښه ما ولې که چېرته زه په غلطه یم ښه جي قال دی ویل یا بنی و بچیا لا تقصص رؤیاکا م بیانوه خوب دی علی اخوتکا خپل ورونو ته فیکیدو لک کیدا چل به جوړ کي تا ته چلو ان الشیطان یقینا شیطان چې د انساني د پاره د انسان عدو مبین دشمن د ښکارا وکذالک دغرنګي یجتبیکا ورکی تعالی را ربک ربستا ويعلمک او خیتا تا من تأویل الاحادیث یوم نادادا من تأویل الاحادیث معنی د خوبونو تاب په تعبیراتو د خوبونو باندې پوهه کوي ابن عباس دغه معنا کوي او تأویل الاحادیث درې ځای د صورت کې راغلي دی ښا یو دا دی یو 21 کې بیا دی او بیا په 200 دا 101 کې بیا دی یا دا چې تا تبخی من تاویل الاحادیث معاملات د دنیا کارونه بتخیل کرستو باچا شوی دی کنه یا دا تاویل الاحادیث نه مراد ده چې تا تبخی کلام د انبیاء او سابقینو او دارنګه د پخوانو امتونو زجاج وای زاد المسیر وای علم بدر کوي ويتم نعمته علیکا پورا کوي نعمت پتا باندې والا آل یعقوب او په آل یعقوب علیہ السلام باندې کما اتم علی وایکا لکه څنګه چې پورا کړو ستا په مور او پلار باندې من قبل مخکي چې ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ان ربک علیم حکیم یقینا ربستا پوی دې او حکمت والا دې لقد کان فی یوسف یقینا وی په واقع د یوسف علیہ السلام کې و اخوتی او درونو ددکې آیات للسائلین یوم نادادا جواباتو د پاره د سوال کوونکو سوال چا کړو مکی والا یا يهودو کړو داغي په لمسه کړو درې سوالونه کړو یو د روح بارکه او بل سابقا مبارک او بل دا ویلو چې د یعقوب علی السلام چې کوم ابایی وطن دی نو هغه دغه دی دا کنعان دی او داغې نه چې کوم دی نو مصر ته څنګه تللی دي پوښوي نو الله پوره صورت راولېګو داغي په جواب کې یا صحابه او سوال کړو نو جوابات دي د پاره د سوال کوونکو یا دا آیات په معنا د نشاناتو چې نشانې دي د پاره د تحقیق کوونکو چې څوک تحقیق کوي نو داغي لپاره په کې سری نشانات دي یادار چې جوابات دي د پاره د اعتراض کوونکو که څوک اعتراض کوي نو په دې کې جوابات دي اس قالو لا یوسف د دې زینا مقامات شروع شو اولنې مقام مرتبه چې د مخکره تر دې ځې پوری تمهید اوس د دې زینا یو درجن مقامات دي پاغه کې اولنې مقام داده آیت نمبر 18 پوری دی او په دې کې وای کید الابناء مع الاب والقاء ابنه بالجب والبكاء والدم الكاذب دا غني خبرې دي پکې یو خبره پکې دا چې زامنو بابا ته چل جوړ کړ دویمه خبره پکې دا زوی ته په چل بوتو الته کوي کی وګورځو دریمه خبره دا به د مکر جړه شروع سلورمه خبره پکې دا چې د دروغ په وینه باندې مګندک چې بابا ته پته ونه لګي ها ګوره دا ټولې خبرې سدي نه پید علم غیب چې عالم الغیب حضرت یعقوب نه ده چله جوړ ک پویا ونه چلو ته چا جوړول شه بچای ته بوت ک پویا نو بچای ته بوتل شه کوی ته ورزول شه بیچرال نو مخامخ تناستی او د مکر جړه کوي یعقوب علیہ السلام ته پته نه لګی چې دا د مکر جړه ده پوښ وکړه وینه په لګاولې ده خو پته نه لګی چې دا وینه رسره د دروغ ده او دا د ساروی ده دامو ته پته نه لګی پوښ په خبره اس قالو کلا چې ول دی له یوسف چې خامخا یوسف علیہ السلام وهب واقو اورور ده احب غره ده لابینا زمون پلارتا مینا زمونګنا ونحن عصبه او منګه مضبوط اډل یو ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا پلار د منګه په خطا ښکارا کړي زلال دته دغه مانونه کې چې گمراه دي ایمان نه واخلاشي ان ابانا لفی ضلال مبین
یقینا پلار زمونږه په خطای ښکاره کې دی د دنیا په کارونو کې چې ټولو بچو ته په یو نظر کتل پکار دي او دی پکې څه کوي فرق کوي یوسف او رورې ورته ګران دي او موږ ورته نه یو ګرانه پوه شوې نو سوال پیدا شه چې ولې دا خو پیغمبر و نو ولې په بچو کې فرق کوو ټیک شو جواب داره یو امام رازی ویل چې اصل کې د مور مړه وه مورې مړه وه نو دی نو چې مورې مړه وه نو داسې یتیم غوندې شه که نه یتیم خو هغه چې پلار یې مړي خو لکه بیا هم که نه مورې مړه وه نو بابا یې پرې ډېر خفه کېده یو خبره او دویمه خبره دا ده چې مورې مړه ده خو دوی واړه دي اوس که غټ وی نو بیا هم ترتیب برابر و صحیح ده که نه دریم جوابدار چې کېدی شي د بچی سړي ته پته لګي چې دا بچی د دې قبیلې دی وایي کېدی شي یعقوب علیه السلام په یوسف او بنیامین کې داسې څه نشانات هغه ته ښکارېدله چې دا ډېر کمالي خلک دی او په دې نور کې دغه نوخه صحیح ده او کبیر کې امام رازی ذکر کړی دی هغه وایي اگر چې ماشوم دی خو د پلار خدمت یې کاو نو ځکه ورته ګرانو بابا ته پوه شوې که نه اوس غټ او ناس په کټ او د اکبر باچا لټ پوهېږې که نه بعضې سپي دسي که نه او بعضې بچې دسي ښه غټ لوی سمبرقل دی خو د خدمت نه خبره نه دی د پلار او د مور خدمت نشي کولی او بل یو کچ دی او هغه کله کله د جومات نه ته روانې نو زر درته پیزار سم کي نو خود به راته دغه ګراني که نه څه دی خیال دا واړه داسې کوي که نه دا بیخي ماشومان چې دي د دې نور خو وس نه کېږي نو دغه وس دی نو چې د جومات نه ځي نو ډایرکټ به راته پیزار څه کي سم به کي پوه شوې نو دغه به یې سړي ته ګراني پوه شوې نو د دې وجه نه خادم د خلکو خوښي نو د دې وجه نه کېدی شي خدمت یې کوو نو ځکه بابا ته څه ګرانو د هارون رشید صاحب دوه بچي یو بچی د وینځې نه او بل بچی د ازادې ښځې نه دا د وینځې بچی ورته ډېر ګران او دا د ازادې ښځې بچی ورته داسې ډېر نه ګران بچي خو یو شان دي که نه خو کله کله پکې دغه فرق راشي نو هغه د ازادې ښځې اعتراض وکړو چې د دې ښځې بچی راته ګران دی او زما دا ولې پوه شوې ښځې خو دغه چلي که نه چې دوه یو درې که نه څلوري نو بیا خو دغه لانجه یي که نه د دې بچی واغسته او دا یې وانغسته پوه شوې که نو دې له دا راوړو او دې له نه کپړه به یو شانې خو رنګ به یې بدلي نو چې هغه هم بدلي نو بیا لانجه یي وایي دې له ښه راوړله مالا بیکاره راوړه حالانکې کپړه به یو خو رنګ به څه بدلي بهرحال هغه ورته وایي تاسو راشئ دواړه کښېنئ دواړه تحصیلداران یې د ځان خواته کښېنولي او هغه بچی راوغوښتلو دقه د دې دغې زوی راوغوښتلو د چا د دې ازادې نو هغې ته د جیب نه مسواک راواغوست عربیانو نو ورته ویلو وایي دا څه شی دی بچیا په عربۍ کې دې ته څه وایي وایي مسواک سیواک صحیح ده څه ورته وایي سیواک دا ورته وایي نو وایي دا راته ووایه چې که دا 3 شي 4 شي 5 شي نو دې ته به جمع وایي که نه نو جمع اوس دا چې ډېر شي 3 شي 4 شي 5 شي نو بیا به ورته څه وایي نو هغه ویلو مساویک څه مساویک اوس مساویک په دوو معنو راځي مساویک دغه نه جمع شي د مسواک نشي نو بیا به دا د مسواکونو جمع شي خو که دا د سوق نشي ګناه ده نو بیا مساویک معنی ستا ګناهونه ستا ګناهونه نو بابا بې عزتي راله که رانه پوه شوې که نه څه ناڅه بې عزتي پکې راله وایي ځه ته ځه دا امتحان وبېله پوه شوې بل ته وی ته راشه هغه ته وی بچیا دا څه شی دی وایي دا چې کوم دی نو سیواک دی مسواک دی هغه ورته ویل د دې جمع به څه راځي نو هغه سوچ کو چې که مساوي کوې ما نو د بابا بېدبي راځي نو سوچ یې کو خبره یې بدل کړه نوره دغې یو وه مطلب یې یو وایي ضد محاسنک ستا د نیکو ضد د نیکو ضد څه دی د نیکو ضد ګناه ده وقه ګناه ده خو هغه ویل که لفظ دا استعمالو ما نو د بابا څه راځي بېادبي راځي څه راځي بېادبي راځي د دې وجه نه کېدی شي
دکې ادب او دا نور بې ادب نو بې ادب د خلکو خوښي کې با ادب پوه شوې که نه ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا پلار زمونږه په خطای ښکاره کې دی د دنیا په کارونو کې او قتلوا یوسف او دیزه کې مثلا ثابت شوه چې کینه چې دا یوبسی الی توهین الابی سړی رسي د بابا سپکاوی ته د بابا بیزتی وکړه کنه ملک یوسف علیہ السلام او ترهو هو یا یو ورزوي ارضوان زمکه تا یخل لكم چې وزګار شي تاسو ته خالی شي تاسو ته وجو ابيكم مخدب لار وتكونوا من بعده او شیبه تاسو پس ته دینا قوما صالحین قوم صالحین یومانا تائبین به توبه وبس نو مسله ثابت شو چې ګورا یو مسله دا ثابت شو چې ګناه کول او چې وایزه بیا توبه وباسم دا ګناه پوښ اراده لري چې ګناه کوم به بس توبه وباسم پوښ وکنه دلته کې دی وای تاسو بیا توبه وباسئ بس خبره به ختم شي یا دویمه مسله ته ثابت شو چې خیر حاصله خو په حرامه طریقې حاصله نو دا څه دی ناروا دی لکه د پلار محبت حاصلې د پلار محبت خیر دی خو په حرامه طریقې څه کوي حاصلې نو دا څه دی حرام دی ناروا دی صحیح ده یادارا شیب تاسو پس د دینا قوم صالحین قوم خیسته حالات والا پلار تا به بتاسو بابا تګران یې ځکه دا به د مخې نه لري شي دا سبا کبابو کې ډو کې دی پوښ وکنه ها قال قائل منهم هو اليوم کې د دینا مشر ول می وجن یوسف علی السلام والقوه او وی غرزوي کوزه کوي پی غیابت الجب پتیارو د کوی کی تیارو ته ور غرزوي یا تاکتو راپورته بکی دی لرا بعض سیارتی بعض قافله والا ان کنتم فاعلین کچریتا سو دا کار کول کیي قالو دی ول یا بانا و پلار زمنګا مالکا سری تعالی اوس چل جوړ شرال الخا سری تعالی را لاتا من علی یوسف چې ته یقین نه کې په من باندې مبارا د یوسف علیه السلام کی و ان له لناسون او یقینا من در لپاره خیر خوایو ارسلوا معنا ولګه دلاره من سره غدن سبا يرتا میوه به وخري ويلعب او لوب به وکي سات بتی کې ټیم پاسه بابا اصله به ځای چی پوښوي خوراک ورګوري مرګري به وخري کوری مری کنه د غرون علاقې دي کنه خبره پوښي او يلعب لبي به وکي کرکټي به وکي ذکر کړی دی کبيري چې مراد تینا ګوره جایز لوبه ده صدا جایز لوبه ده بعضی لوبه ناروا دي لکه کبډي ده څه شي ده کبډي ده نو دا کولم ناروا دي او دې تا قتلم ناروا دي ځکه بربندي کنه نه یو د کونډای نه ترنم پورې دې ته عورت غلیظه وای کار کولم ناروا او بل ولا قتلم سری ناروا دي نو دلته ته حلاله لوبه مراد ده ويلعب او لبي بوكي وإن له لحافظون او يقينا من بار در پار ساتون کیو قال اول يعقوب عليه السلام اني يقينا زجي مال يحزنني خامخا خپکای مال را ان تذهبوا به دا چې تاسو دې بوزي وې زه خپکیګما او بل دارا واخافو زه یریګما ایا کوله حزبو چې او بخوري دلاره شرم خولې و او تاسو به دنه خبره یا صحیح ده او دا چلم د دنس دک اغه ته طریقه دغه شو برابر شو کنه چوخو بابا خورا د چلو خو دا چې بس دا باندې به بیاو چې شرم وو پړو کنه ها د دې وجنا هاي وی چې کله دا خبر وکړه او دی به و چې دا شرم خوړلې ده نو یغه شرم په زبان حال سره داغي قول چاره نقل کړه ده وی تعالی الله عزین بدتر کدام است لحوم انبیاء برمن حرام است وی الله لوی د دینا وی موږ دا چرته کول شو د انبیاء غوخي الله پس مکه آرامي کړلی نو شرمخ به څنګه وخوري لیو به څنګه صحیح نه دغه به ویل د دې با جوړي عالم دې زما د استاد محترم دې الله دې خصاتی نو هغه به فرمایل هغه شاعر دې او عربي مولا ماشاءالله دا سخولي ورزي
اکثر په اجتماع کې په عربی کې بیان کوي. مشهور عالم دی طارق مسعود صاحب ډېر غټ صفت کړی دی د په وفاق کې ډبر سابق صاحب د په وفاق کې د بخاری پیپر کړو په عربی کې او په اشعارو کې. عربی کې خو آسان ګران نه ده، آسان ده، او ډایرکټ شعرونه جوړول پیپر ته ناس او شعرونه. او هغه پیپر وای وسم غالبا د حسن جان شیخ رحمه الله په مدرسه کې ځوړند دی، وسم ځوړند دی هغه پیپر. اوري نو دا دغه دی دا هغه به فرمایله وی وخاف علیه من اکل الذئاب وخاف علیه من اکل الذئاب ولم يعلم بانه ذئاب. وی یعقوب علیہ السلام په دینه یریده چې لیوان به وخوري. یعقوب علیہ السلام خو په دینه یریده چې لیو به وخوري. وی دا وته پته نه و چې دا لیوان دي. ولم يعلم بانه ذئاب والسنتهم اعلى من الشكر وقلوبهم قلوب ذئاب. وی جبه خو د چینون هم سوي خوږی وي، ځکه خپه خوږی وته ویل چې لوبي براسو کې او غپی شپې به ولګي او ځلکه زله کور کې تنگ شوی دی او پلان او کنه. خو بل طرف ته زلونه دسو د لیوانو چاغي چې کم دینو د قتل منسوبه هغه جوړوله. وانتم غافلون او تاسو به ددن غافلا. قالوا غوي لئنك لعذبوا كچريو خړو دلر شرم خولېوا ونانو غصبتون او مینګو مضبوط اډلا. نو ان اذا لخاسرون یقینا من با په دی وخت کې خامخا د تاوانیانو نه یو. صحیح ده چې دی یو خري نو به تاسو تاوانو کې نو څه چلو شو اخم پیسې څه کو اسم په سنبال ک. ولما ذهبوا به کله چې بوت دلرا واجمو اتفاق وک راجم شو چو ورزیدل را پی غیابت الجب پاغتیارو کوئی پاتیارو د کوئی کی پجور کوئی کی ورزی. او مدارک لیکل دي چې دلته کې دا جیم راوړې دي وی فعلوا به ما فعلوا من الاذى. پلار کې ولډیر تکلیفونه ورکړه وی ټاکاو چې ستا غستومې دی وسراشي او ستا غستوري دی وسراشي. تکالیف ولا پلار باندې ورکړه. د یعقوب علی السلام وسره تر سمنځ داسې لاړ، داسې ورته نصرت وایي کنه، داسې وسره تر سمنځ لاړ. نو او دیو یو به یو اغسته بل به بل اغسته چې راته د ارورې می مال بل ارورې یعقوب علیہ السلام دې په ډیر مهربان دي سړي کو ډیر ګوره ډیر محبت دي اوسه. صحیح ده چې یعقوب علیہ السلام ته را واپس شو او د سترګو نه پناه شو. نو کوزه کو او ویو پلار به وو ټکاو ار خدمت په پد باندې کو او ول وسله غستوري راولا اغستو مې دی راول چې تا ته سجدي کوي. صحیح ده دینه یو بل مسله معلومه شو چې یو ګناه ده نو کو ډیر خلک کوي نو ګناه ډیر خلک راغون شو ګناه کوي اتفاق کوي نو بهم صدا ګناه ده سبا ها. واجمو اتفاق وکړ چې ورزیدلا پتیارو د کوی کې واوهای نه الیه الهام وکمن دتا ځکه لا پیغمبر خو نو کنه یوسف ته لا تنبئنهم چې خامخابات خبره دیلرا پکار ددی وهم لا شرون او دی په هغه وخت کې نه پویږي چې ته یوسف یې. صحیح ده نو به سوال لدی چې الله وی چې ته خبره او الته کې راځي 90 نمبر آیات کې براشي په اخر کې چې یوسف علی السلام خو ته د سینې دی ویلي چې لکه تاسو مال د تکلیف را کړو او کوی تم ورزولې ما پوښ وکنه. نو داغه جواب دی چلته ته اشارات کړي دي اشارات وته کړي دي ښکارې وته نه دی ویلې ځکه چې ډېر شرمېدل و اشارات ورته کړي العاقل تکفیه الاشاره. وجاءوا اباهم اورال البابا ته ایشان د ماسکوتن یبکون چې جړلې ماسکوتن ولرال زګه کو وختي راغلي. یعقوب علیہ السلام وته ویلو چې ظالمانو تاسو به کتلې تاسو ته پرنا ورځ راغلی. نو ماسکوتن کو چیرې موږ پسې د ماسکوتن پورې وګرځیدو خو سړی پیدا نشه. یو مطلب دویم داره نو ماسکوتن ذکر راغلی دي چې هلته جړه د مکر ده او پستر کو پسې لاړی مګل دي پوښیږه لاړی سړي مګل دي ځکه چې سړی له جړه نه ورزي او په زور ځان جړی او خامخا به یا پستر کو پسې لاړی مګي پوښوي کنه اسی به خلوران کوي کنه. نو که د ورزي نو وې کېدې شي خندار شي کله کله د سیم کیږي کنه
پوه شئ که نه، د جړا په ځای څه راشي؟ خندا راشي. نو په شرم به وشرمېږو، او داسې لایټونه خو نه وو، پوه شو که نه. نو توره تیاره وه، نو بس بابا ته بنګېدل را بنګېدل، نو د مکر جړا یې کوله. نو د یبکون به داسې معنی وکړي چې رالل بابا ته یبکون، چې د مکر جړا یې کوله. د څه؟ د مکر جړا یې کوله. زاد المعاد کې علامه ابن قیم لیکلی دی، او دارنګې امام قرطبي هغه وایي په 10 قسمه جړا ده. په څو؟ په 10 قسمه جړا ده. امام قرطبي 4 نقل کړې ده، یو پکې د مکر جړا ده. کله کله د خوشحالۍ نه سړی جاړي. قالوا ول یا بانا وفلار زمنگا انا ذهبنا یقینا تلو منگا دیو بل نستبقو دیو بل مخکی کیدلو او پرخه من یوسف علیہ السلام ان متاینا په غوړ سامان کی پاکل او زیبو نو وی خړلو او خړلو شرم لیو خړلو. نو دا چلی د چانس د کړو د بابا نه. صحیح ده کنه. وما انت بمؤمن لنا او تنی یقین کوونکې په منګه باندې ولو كنا صادقین اگر کومنګا رښتینی یو. خو ته په موږ باندې یقین نه کوي، اگر که موږ ته رښتیا وایو، موږ رښتیا خبره کوو، خو ته یقین نه کوي. خبره اوږده ده، دې اخر کې بیا لږ تفصیل هم دی، او دې مخلوق باندې ناوخته کېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأستاذي ولمن قال لا إله إلا الله يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.